یا الله د علماو حفاظت وکړي خدای د علماو وینه زمونږ ملک ارزانه شوې ده خدایا د علماو حفاظت وکړي خدایا ستا در کې خدا عالم د وینې ډیر قدر دی خدایا حدیث کې راځي وای د عالم صحیح به الله تلی د قلم صحیح یو طرف ته به د عالم صحیح او بل طرف ته به د شهید وینې د عالم صحیح به د شهید د وینې نه درنه خیږي خدایا ته هغه ربي خدایا د دې علماو حفاظت وکړي خدای یا الله د چا چې علماو ته سترګې خړې دي خدایا زمونږ اس اسره نشته خدای غسترګې ته ځان ته واړی خدای مونږ علما تې نه بچ کې خدای مونږ ته ولې سترګې خړې خدایه مونږ یې بچو ته قرآن ښیو خدایه مونږ د ملک د حفاظت دعاګانې کوو خدایه مونږ وایو خدای زمونږ د ملک حفاظت وکړي زمونږ د پولیسو حفاظت وکړي زمونږ د فوج حفاظت وکړي زمونږ د ملک حفاظت وکړي خدایه دا فقیران ملنګان دي خدایه چې د چا دی ته سترګې دي خدایه هغه سترګې ځان ته واړه خدایه چې بچو ته د عالم وجود په وینو کې سور پروت دی خدایه دا به د بچي هیر شي دا به د بیبي هیر شي چې عالمي او سینې په وینو کې سره پرته او خدایه چې د غوښې پوستکي په دیوالونو پراته خدایي عالم خدایه سینه کې قرآن خدایه یا الله چې دا سوق کې خدای ته تیرې انتقام والے خدای ته بندوبسو کې خدایه ته تې دا علما خلاص کې خدایه د علماو د مساجدو د مراکزو د دې حفاظت کې خدا یا الله زمونږ د ټولو چې دا ناستي خدایا زنانه او نارینه ټولو پړه کې بس پټي خبري خدایا ما ته نشي ویلې بل ملګری ته نشي ویلې خدایا د دې پټ پټ حاجتونه دي خدایا ته هغه رب چې هغه پټ پټ حاجتونه پیژنې خدایا هغه پټ حاجتونه پوره کړي خدای زموږ صبرګری دي مشکلاتو کې دي خدای هغه مشکلات په خوشحالو بدل کړي خدایا هغه مشکلات نه لر کې خدایا خدا خوشاله ورځې پیراولې خدای یا الله زمونږ اخره خاتمه په ایمان کې الله اخره خاتمه په ایمان کې الله اخره خاتمه په ایمان کې الله حاضریم قبول کې الله حاضریم قبول کې الله حاضریم قبول کې اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارک وسلم اخیره رمضانی چرته پته نه لګي خدا زما اخیره روجي د ژوندو او زیدی سی په خوب کې تیرا کما او دا می چرته د ژوند اخیره رمضانی نو پرې د چې دا ټول شپې کما کدا اخیره رمضانی او بل رمضان می په لاس را نشي چرته نو زنانه وی قاری صاحب تسوال جواب وکړو چې کم قاری باورله پاری ویلی وی شیخ الهند زمون خبره نه مني خو تو ورته وای چې زه بیمار یم نو په دې باندې بلګه شیخ الهند ته دمه میلوش نو قاری صاحب شیخ الهند رحمت الله علیه ته وی حضرت بیماری ملګو پاری به کم وایو وی صحیح ده چې بیماری کم وای نو دو پاری ویلې پاغش فوانی دو سی پاری چې سی پاری ویلې نو قاری صاحب سم لاستو شیخ الهند رحمت الله علیه راغه او قاری صاحب له چاپی شروع کړل هغه را پاسې وی حضرت دا سکه دا خو بی ادبی ده وینا تماله قران لولي زتا پسې ولاړم ته زما امامي ته مال قرآن لولي او زتا پسې شاته قرآن اورم زبتاله چاپی کوم ته مال قرآن لولي او زتا پسې ولاړم زما حق جوړیږي چې تاله چاپی وکم هغه پرې نه خودو حضرت وی زه سم لاستله نو حضرت لاړ تلاوت شروع او معمولات شروع کړو بیا د پېشمنی پورې وی خو وی زرا لما ورته چې حضرت زه خروغم بیمار نه یم دا خو د کور زنانه را سوال جواب کړو ما وی زه تاسو ته بانو کم نو تاسو ولګ آرام وکئ نو تاسو خو بیا د پېشمنی پورې وی خو ای به حضرت دا معمول بجاری ساتو د پېشمنی پورې بدرله زه قرآن لولم ای به بس د سبا نه به معمول بیا برقراري ښه ماسخوتن به ادرېدو د پېشمنی پورې به د قرآن کریم تلاوت کو ښه شیخ الهند رحمت الله علیه به ولاړو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی فضائل اعمال کتاب چی لیکلی دی ارچا کرشتے کنا فضائل اعمال کتاب اللہ ور لسمر مقبولیت ورکو دی فضائل اعمال کتاب لر دی بازو تپکی پا یادو یاد شو دی ډیر ویلو د وجنه د ډیر مقبولیت د وجنه
نو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی وی چې د رمضان المبارک میاش په شو ما به د کور د خزو سیالۍ ته وکتلو نو زه به ډېر خوشحاله شوم وی چې د رمضان میاش په شو نو زموږ د کور زنانو به سیالي شروع کړله په تلاوت کې به سیالي کوله نو زه به ډېر خوشحالېدم چې شکر دی زنانه خو قرآن لولي وی زموږ د کور د زنانو به دا معمولو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه وی چې هر ورځ به زمونږ د کور زنانو هر یوې زنانه د کور د کار سره د 15 پارو نواله د 20 پارو پورې د قرآن تلاوت کو هر ورځ وی د کور د زنانو سیالۍ ته به مې کتل زنانه داسې وې ښه چې 15 چې سړي 10 سپارې د قرآن تلاوت یوې زنانه کړې او ماښام سړي له هغه روټۍ تیارې ماخام سړی لاغه سالن تیاری او لس پاری د قرآن کریم تلاوت کړي او په درې مورز قرآن ختم کړي او تاله روټۍ تیاری دی روټۍ کې به کم برکت دا روټۍ به حافظان نه پیدا کړي دا روټۍ به عالمان نه پیدا کړي چې د قرآن تلاوت 15 او 20 سپاری روزانه د قرآن تلاوت دا به زمونږ د کور زنانه وکړو قرآن تلاس کوي نارینو زنانو تکړه شي نا زنانه وی ښه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دې مور ولېږو وی ورشه بچیا حفظ وکړه استاذ له جمعات ته ولېږو کورونو کې به داسې میندې وي اوس خو دې الله رحم وکړي ناظره به ولم نه ورځي او چې ورځي نو ډېر په ګرانه به قرآن تلاس کړي په کمرو کې قرآن نه ښه په برنډو کې قرآن نشته د اوسانی د کوټې نه قرآن وته قرآن نشته نن په کور کې ځکه کې دومره تصویران لګېدلي چې قرآن هلته ځای نشته دی نه زمونږ د زنانو په کمرو کې نن د قرآن ځای نشته ښه څوک یو ځای ته وړي جدا ځای وله جوړ کړی د کمرې نه دا قرآن بار کوي الله اکبر ځان سره کمره کې قرآن کېده نو بختیار قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه مور ولېږوې ورشه حفظ وکړه د استاذ نه نو دی چې راغې استاذ ته کېناست په اوله ورځ راغې ښه نو الله په قطب الدین بختیار کاکی نه جوړو چې د داسې مور بچی و نو اوس مور وی مولوي صاحب دعا کوه چې بچی مې غټ عالم شي زه هم غټ عالم بشي خو تا چې په غېږ کې کله ورچولې او دله دې پی ورکول نو ستا سر تور و دی به اوس څنګه غټ عالم کی دی د کم ځای نه زه غټ عالم کوم د اوله مدرسه ستا غېږ ونو تی تربیت نه دی کړی نو زه یې اوس څنګه لوی عالم کوم تا به ماله سم بچی را لیږلی او ما به سم عالم کړی و تا به ماله سم را لیږلی او ما به تېنه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه جوړ کړی او دا داسې نه و جوړ شوي نو چې راغی نو استاد ورته وی د اولي سپارې نه به حفظ کو وی وایه الف لام میم